السلام علیکم. بالاخر پاکستان کې دغه منسوبي یو پراپر ډانچه تیار شول، یو پریزنټیشن تیار شو، کوم چې یو څو ورځې د سوشل میډیا او د پریس یو زینت جوړ شوی و. په هغې باندې مختلف بحث مباحثې روانې وي او هغه دا که چېرې پاکستان کې زیاتې صوبې په کار وي او موږ صوبې جوړو، ایډمنسټریټیو یونټ جوړو، نو د هغې بیس به څه وي، په څه بنیاد باندې به موږ دا صوبې جوړو او بیا به یې چلو څنګه. اوس دا خبره الې شدت اختیار کو، الې زور ونیو کله چې د پاکستان وزیر داخله محسن نقوی دا بیان ورکو چې پاکستان کې نظام کولیب شوی دی، لہذا موږ لا نوی نظام جوړول پکار دي چې عوامو ته فایده میلاو شي، عوامو ته مسایل په اسانه طریقې سره حل کړي. نو په هغې کې بیا خبره دا راغله چونکې پاکستان پاپولیشن ډېر زیات سیوا دی او صوبې ډېر زیات غټې غټې صوبې دي، تر دې چې د یو پراپر ملک نه هم د هغې آبادي سیوا ده. لکه د کراچۍ آبادي صرف د کراچۍ شهر 3 کروڑ ده، دغه شان د پنجاب صوبې پونې 13 کروڑ آبادي ده چې تقریبا په دنیا کې د 11 ممالک صرف داسې دي چې د پنجاب د آبادۍ نه سیوا دي، یعنی د دې نه علاوه 184 ملکونه داسې دي چې هغه صرف د پنجاب د آبادۍ چې څومره آبادي ده د هغې نه ټول ملک آبادي کمه ده. نو لہذا پاکستان کې صوبې ډیرول پکار دي چې دا مسایل په اسانه طریقې سره د عوامو حل کیږي. خو دا صوبې به اوس جوړو څنګه، د دې ډانچه به څه وي او بیا به چلو څنګه، د دې څه منصوبه نه وه جوړه تر اوسه پورې. اوس د دې یو پراپر منصوبه جوړه شوې د یو ډانچې تیاره شوې پریزنټیشن چې پاکستان کې به دا صوبې موږ په دې طریقې سره جوړو او بیا به په دې طریقې سره رن کوو او د دې انتظام به دغه شان چلو. اوس دا فیصله او دا منصوبه مینلی د اسټبلیشمنټ د طرف نه راغلې وه، خو په دې باندې د سیاستدانانو څه اعتراضات او په هغې کې اولنی اعتراض دا و چې صوبې خو جوړول غواړي او جوړو به، خو هغه به په څه بیس باندې به موږ جوړو. که چېرې ته د دو صوبو په منځ کې بارډر متعین کې د هغې ریزن به ته څه ورکې، ژبه، اتنیک آیډنټیټي څه بنیاد به وي. نو د هغې جواب دا شوی چې پاکستان کې چې کومې صوبې جوړېږي هغه به نه د لینګویج په بیس باندې وي، نه به آیډنټیټي بیس باندې وي، نه به د ثقافت کلچر په بیس باندې وي، بلکې ایڈمنسټریټیو بیس باندې به وي. کوم چې آلریډي پاکستان کې 32 اضلاع دي، ډیویژن دي، هغه ډیویژن به یو صوبې شکل اختیار کړي او پاکستان کې به 32 صوبې جوړې شي، یو به ورسره وفاق کړي، نو ټوټل 33. بیا دویم اعتراض به دا کېدو چې آلریډي پاکستان IMF ته محتاج دی، پاکستان قرضې د ملکونه نه رالي نو نظام پې چلی. اوس 4 وزیر اعلیګان د هغې کیبنټ د هغې انتظام پراپر طریقې سره نه چلیږي، هغې له پیسې راغېستو دپاره مونږ په ورلډ بینک باندې ډیپینډنټ یو. مونږ اوس خو امریکې ته هم ډیمانډ کړی چې مونږ له 10 ارب روپۍ راکړئ، 10 ارب ډالر. نو بیا چې صوبې سیوا شي، وزیر اعلیګان به سیوا کېږي، د هغې کیبنټ به سیوا کېږي، گورنر او هر صوبې ته به پراپر ایډمنسټریټیو سټرکچر پکار وي. بیا به هغه مونږ چلو څنګه، بیا خو به د هغې خرچې نورې هم سیوا شي، ارینج کوو به دا خرچې د کم ځای نه. نو په هغې باندې یو سروې شوې ده او دغه سروې مطابق که چېرې دا صوبې په پاکستان کې جوړې شي نو پاکستان ته به 318 ارب روپۍ بچت کېږي او دا بچت به هله پاسبل وي چې کله کم 40,000 اضافي اسامیانې دي، سیټونه دي، نوکریانې دي، هغه به مونږ ختمو. ولې چې هغه اضافي دي، ایکسټرا دي، د خزانې نه چې کم بجټ دې ته راځي هغه به بیا خزانې ته ځي، نو بجټ کې به اضافه راځي او 318 ارب روپۍ به پاکستان ته ایکسټرا میلاویږي. او بل دا چې کم 56 ارب بجټ به عدلیې ته میلاوېدو هغه به کم کو مونږ او هغه به کو 24 ارب، بیا به هم خزانې ته پیسې زیاتې ځي. دریم دا چې کم پاکستان نظام دی اوس عوام ډیپینډنټ دي په صوبې باندې، وفاق باندې، خپل مسایلو حل کول دپاره دلته راځي، یو خو ټایم زیات تنظیم کېږي، بل خرچې زیاتې کېږي. نو که چېرې دا مونږ لوکل ګورنمنټ ته منتقل کړو او هلته عوام بیا په اسانه سره او مؤثر طریقې سره خپل مسایل حل کوي، دې سره خو به یو ټایم لګي، بل دا چې پیسې به هم لګي، مسایل به اسانه سره حل کېږي، نو مسله به اوږدېږي نه، دغې هم یو انډایرکټ افیکټ راځي په پیسې بچت کېدو باندې. دریم دا چې هیومن کیپیټل باندې به دې سره کار وشي، ځکه چې اوس کم پاکستان کې کم ماشومان پیدا کېږي، په 10 کې تقریبا 4 کسان سټنټ وي، بیماران وي، صحت نظام ښه نه دی. دغه شان
تعلیمي نظام په پاکستان کې 2.5 کروڑ ماشومان داسې دي چې هغوی د سکول نه بار دي، هغوی خپل تعلیم نه حاصلوي. دغه باندې به کار وشي، صحت باندې به کار وشي، کوم اوبه چې دي خرابې دي هغه به پراپر طریقې سره د هغې ارینجمنټ وشي چې لوکل ګورنمنټ مضبوط شي، نو صفا پانی به عوامو ته میلاویږي. نو دا یو قسم په هیومن کیپټل باندې کار دی او ماډرن زمانې دا تقاضا ده چې ته په هیومن کیپټل باندې کار وکړې، د هغې انډایرکټلی ستا خزانې ته افیکټ راځي، ستا په بجټ باندې اثر پرېوځي. نو په هیومن کیپټل باندې چې کار وشي د هغې سره به ډیولپمنټ راشي، چې ډیولپمنټ راشي نو پاکستان چې کوم انکم دی هغه به سیوا شي د دې سره. بل اعتراض دا و د سیاستدانانو چې صحیح د صوبې خو به ته جوړې کړې خو د هغې به بیا فنډنګ څه طریقې سره کېږي، هغه صوبې ته پیسې په څه طریقې نه د وفاق نه ورکړې. او دویم دا چې هغه صوبې بعضې وړي، بعضې غټي، بعضې ډېر زیاتې پیسې ګټي، بعضې کمې ګټي، ځکه چې ځینې صوبې ځینې ځایونه به ترقي یافته وي، ځینې به غیر ترقي یافته وي، ځینې به زرعي، ځینې به صنعتي وي. دغه کې به بیا یو ډفرنس پیدا شي او دغه د وجې نه په صوبو په منځ کې خپل منځ کې اختلافات پیدا شي، بیا به څه کوي دې سره. نو د هغې دپاره چې کوم طریقه لایعمل پې شوی دی هغه دا دی چې کوم آلریډي 57% بجټ به صوبو ته میلاوېدو د وفاق د طرف نه NFC ایوارډ کې، هغه به اوس مخکې به 4 صوبو ته میلاوېدو، اوس به 32 صوبو ته میلاوېږي. د هغې دپاره به چې مخکې څنګه د صوبې غربت کتلی کېدو، ټیکس کلیکشن طریقه به کتلی کېدله چې څومره ټیکس په هغه صوبه کې راجمع کېږي، دغه صوبې آبادي څومره ده او په هغه صوبه کې محرومیانې څه دي، وسایل څه دي، نو دغې بیس باندې به صوبې ته پیسې ورکړی کېدي. هم دغه شان به اوس د 32 صوبو ته پیسې ورکړی کېږي. او دویم دا چې دا ډفرنس صرف په پاکستان کې به نه وي چې بعضې صوبه به وړه وي، بعضې به غټه وي، دا خو په دنیا کې هر ملک کې داسې ده. لکه انډیا کې ته وګورې، انډیا کې مهاراشټرا هغه یو داسې صوبه ده چې هغه 450 بلین ډالر انکم جنریټ کوي، او بله دا هغه 4 بلین ډالر انکم جنریټ کوي. میزورام د هغې په منځ کې یو هیوج ډفرنس دی، خو بیا هم ځان نه صوبې دي، د هغې یو خپل حیثیت دی. سیملرلی بعضې صوبې غټې دي په انډیا کې، لکه اتر پردیش ډېره زیاته غټه ده، او نور داسې صوبې دي چې هغې ډېر زیات وړې دي، خو د هغې په منځ کې خپل منځ کې اختلافات نشته، ځکه چې هغې ته کم څیز میلاویږي هغه دغه صوبې چې کم ضرورت دي دغې مطابق ورته فنډ میلاویږي. نو پاکستان کې به هم داسې وشي چې کم صوبه څومره انکم جنریټ کوي دغې مطابق به ورته بیا فنډ میلاویږي. اوس په دې کې هیڅ شک نشته دی چې که چېرې ډېرې صوبې جوړې شي چې کم ضرورت دی د پاکستان، ځکه پاکستان واحد هغه ملک دی چې دې کې د ازادۍ په وخت کې هم 4 صوبې وو، تر اوسه پورې پکې 4 صوبې دي. باقي که نور ملکونه ګلوبل ټرینډ ته وګورئ هغه بدل دی. په امریکا کې ازادۍ په وخت کې 14 صوبې وې، اوس پکې 51 صوبې دي. دغه شان انډونیشیا کې هغې کې 31 وي، اوس پکې 35 دي. چاینا کې د ازادۍ په وخت کې چې پاکستان سره ډېر زیات ریلیټډ دی، تقریبا پاکستان کال خوشه وروسته یا مخکې آزاد شوی دی، هغې کې د ازادۍ په وخت کې 6 صوبې وې، اوس پکې دي 31 صوبې. دغه شان انډیا کې 12 صوبې وې، اوس پکې دي 28 صوبې. کینیډا په هغې کې د ازادۍ په وخت کې 4 صوبې، اوس پکې دي 10 صوبې. پاکستان کې هم هغه 4 صوبې دي او هغه 4 صوبې را چلیږي. دا یو ګلوبل ټرینډ دی چې کله آبادي سیوا کېږي نو د هغې سره به صوبې سیوا کوي، بیا به ستا مسایل په ښه طریقې سره حل کېږي. خو سوال دا دی چې آیا د پاکستان مسله صرف دا ده چې صوبې کمې دي؟ که نه، د پاکستان مسله دا ده چې امپلیمنټیشن نشته، انسټیټیوشنل کرایسس دي. که ته وګورې پاکستان مسله دا کمه ده چې صوبې کمې دي، او داسې هېواد ده چې پاکستان کې په یو آئین باندې قانون باندې عمل نه کېږي، د هغې امپلیمنټیشن پراپر طریقې سره نه کېږي. نو سوال دا دی چې آیا ډېرې صوبې جوړې کړي، هغې دپاره به یو قانون جوړې، او ظاهره خبره دا یو غټ سټپ دی. څنګه چې 1973 آئین جوړېدو دا یو پاکستان تاریخ کې یو غټ لینډمارک په طور باندې ظاهرېږي. دغه شان دا زیاتې صوبې جوړول دا یو ډېر هیوج غټ سټپ دی، د هغې دپاره به پراپر انتظامات کې، آئین کې به چینجز کې. اوس که دا وشي آیا بیا به په دې باندې عمل کېږي که نه؟ بیا مفاد او خپل مقاصدو مطابق دی چلو. او دویم دا چې که چېرې اسټبلیشمنټ دا اراده وي چې ګډ ګورننس راشي، پاکستان کې صوبې جوړې شي، د هغې څخه به پاکستان ترقي وکړي، بیا خو یو بهتره خبره ده او بهتره آیډیا ده. خو که چېرې د هغې سوچ دا وي چې خپل مخالف چې کوم پارټي ده
هغه سپریس کما هغه کته کما د دې لپاره د صوبې جوړي نو بیا خو پاکستان کې صوبې جوړول څه چې پاکستان هم د امریکای سره بدل کی کنه نو بیا هم پاکستان کې ترقی نشي راتللی ځکه اراده او سوچ بدل لې او کار ته بل سکے نو مقصد مې دا دی چې صوبې جوړول خو ضروری دي لوکل گورننس مضبوط کول ضروری دي خو د هغې دپاره به یو آئین جوړی د هغې دپاره به څه طریقه کار مختص کې بیا په هغې باندې عمل کول د دې نه زیات ضروري دي